دا 1 کیلو کجورې دا د مدینې منورې د یتیمانو کار کوي او دا 1 کیلو زما د بچو په کار را دي. شوق سره لږ سبحان الله. دا 1 کیلو ما 1 غنټه مزدوري کوله خو دا یو اضافي دا د مدینې منورې یتیمانانو له کړې ده. د مدینې یتیمانانو فکر یو صحابي راغی د الله رسول زړه مې سخت دی د الله رسول زړه مې سخت دی څو کوم جړه نه راځي زما پیغمبر جمله وفرمایله زړه نرمول غواړي ها نرمول غواړم زما پیغمبر ورته لاس داسې کا وایي زه چېرته یتیم وګوره د یتیم په سر باندې لاس راخ که دا د انسان زړه نرموي. د مسلمانانو ابتدا چې بچی د مور د ګیډې نه پیدا شي نو په غوږ کې ورته اذان پوکي. په اذان کې که زما د رب ذکر دی نو ذکر دونه اوچت شي چې ورسره زما د پیغمبر ذکر هم دی. بیا اذان پسې اقامت کیږي په اقامت کې که زما د رب ذکر دی نو ورپسې د پیغمبر هم ذکر دی. مخکې راشه کلمې ته انسان چې د کفر نه اسلام ته راوړي او د اسلام کلمه وي نو که دې کلمه وي په دغه کلمه کې زما د رب ذکر دی نو د پیغمبر هم ورسره ذکر دی. راشه مخکې که په مونځ ته ودرېدې په مانځه کې که ټول مانځه کې زما د رب ذکر دی ورسره د محبوب هم ذکر دی. د دې نه مخکې زم اخیری جمله وایم که په عرش باندې زما د رب ذکر دی زما رب وفرمایل حضرت آدم علیه السلام فرمایي آدم چې کله خطا وکړ جنت نه دنیا ته راکوز شوم نو ډېره زمانه مې وجړل د خپل خطا معافي مې وغوښته لیکن ما ته یو اواز را یاد شو ما په عرش باندې یو کلمه ولیده چې هغه وخت کې د انسان د وجود څه پته نه لګېده په دا ټول سرزمین کې 2 انسانانو یو زه دویم حوا علیه السلام لیکن کله چې جنت نه دنیا ته راکوز شوم په خطا باندې خفوم د غنمو دانه مې په دوکه خوړلې وه شیطان دوکه راکړه جنت نه راکوز شوم دنیا ته ومې جړل وای چې معافي نه راتله حتی تر دې پورې ذهن ته یو کلمه را یاده شوه دا کلمه ما د رب په عرش باندې لیدلې وه هغه کلمه دا کلمه وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله ما وی ربا دا یو کلمه ده چې په دې عرش باندې دا کلمه ده دا محمد نوم انسان ماته یو عظیم انسان ښکاره کیږي دا شخص ماته یو عظیم غوندې شخص ښکاره کیږي دا فرد ماته یو عظیم غوندې فرد ښکاره کیږي دا هستی ماته یو اعلی هستی ښکاره کیږي چې تا یې د خپل نام سره د هغه نام په عرش باندې متصل لیکلی دی ما ته پته ولګېده په دا نام کې کمال شته ما اواز وکړه چې ربا ما چې کومه خطا کړې ده تا سره په عرش چې دا کوم نام دی لیکلی دی محمد خدایا د دا محمد وسیله در کوم خدایا زما دا خطا معاف کا زما رب اعلان وکړه ادمه څومره خطاګانې چې دې کړې دي د دا یو نام په وسیله باندې مې ستا ټولې خطاګانې معاف کړې محترم نو پته ولګېده د ما رب وفرمیل ورفعنا لک ذکرک محبوبه ما ستا ذکر اوچت که حتی تر دې پورې چې په عرش مې ولیکه په عرش مې ولیکه دا ولې فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا کله چې انسان باندې سخت راشي نو الله وی دا سخت امتحان دی ورنه تاسو وګورئ انسان چې عاقل او بالغ شي د ټوله زندگی په دې کې صرف کیږي او ټول صلاحیتونه د غوږونه سترګې لاسونه اندامونه طاقت شجاعت بادری سیاست او ریاضت او عبادت دا ټول خرج کیږي فقط د یو شي دپاره که عبادت هم کوي نو بلاس اوچت کې خدای زندگی مې ښه کړي زندگی مې ښه کړي د ټول صلاحیتونه په یو شی کې تیریږي چې هغه د دنیا حصول دی سترګې به خرج کیږي په دې کې چې دنیا څنګه حاصله کړم ټول صلاحیتونه لیکن زما رب یو فیصله وکړه که ټول صلاحیتونه نه که دا دنیا را جمع شي او ما ستا دپاره څه فیصله کړې ده او دله در کوم او دا دنیا را جمع شي نو بندولی نشي ما دا فیصله کړې ده او که ما ته د یو شي نه منع کړې دا ټول صلاحیتونه څه کې د دنیا ټول طاقتونه را جمع شي او زه یو شی نه در کوم نو دا نشي در کولی الله فیصله کړې ده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله واده وکړو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها کور ته راله نو مزدورۍ له ووته توجه شته باران دی که باران توجه خرابه کړې ده توجه شته مایک یخني کیږي وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې واده وکړ فاطمه الزهرا را واده شوه وی مزدورۍ له ووتم ما اوس راته
اوس راته چې کوم دی نو کور په شا دی. څه راته په شا دی؟ کور په شا دی. هلکه چې موږ یو کس ذمه دار او میچې ورګرځو نو موږ یې جي وایي واده وله وکړه وایو که نه جي خپل غم به ورته په شا شي بیا منډې وایي. خو چې کوم داسې لږ روان وي نو هغه په دې نه وي. کور په شا شه. لاړم د یو یهودي سره مې خبره وکړه ما وی حضرت مزدورۍ له راغلی یم. نو هغه وی ته مزدورۍ له پسې ټایم راغلی دا خو د ماسپښین نه پس دی. مزدورۍ له پسې ټایم راغلی دا خو د ماسپښین نه پس دی نه پس مزدوري. نو هغه حضرت علي رضی الله تعالی عنه الله وله طاقت ورکړی. هغه حضرت بس ته په ما کار په کار مې ورپرېږده باقي تماشه کوه. په کار مې ورپرېږده تماشه کوه. هغه ورته بس ټیک ته د یوې ګنټې به 1 کیلو کجورې در کوم نو د 1 ګنټې کار به 1 کیلو کجورې در کوم. دا وی منظوره ده. ورننوته باغ ته 2 ګنټې کار یې وکړه بار ووته حضرت چوټي شوه. هغه وایي دا څه وی ماسپښین نه مازدیګره پورې کار وکړو چوټي شوه. اوس زمونږ جي سهار په 9 بجې به پیر صاحب مبارک دکان ته راشي. بعد پکې زمونږ یو ملګری دی بل دکان ته تللی و دلته یې مجلس کې ناست نوم یې دا پیر صاحب مبارک په 11 بجې راغی. زه دلته ورکشاپ کې ناست یم. بیا مې لکه دې شان ته دا تکان وکړه په 11 راغی جي کټي بانګ باندې وایي سبحان الله وایي جي وایي په 11 گویا چې بعد پکې داسې دي چې سار مولا بانګ وخراج شي او د شپې چوټي کوي. بعد پکې مخکې زموجي د جمعې هم ورته چوټي نه کوي. یاره جي دا کار دی راته نو زه هم د خدای دې کار سره به څه کوم. د خدای هغه ډېر سپیره انسان چې د جمعې پر ورځ د سارې کار کوي ښه ډېر سپیرې. هلکه قرآن کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. سوره جمعه کې د ما رب تذکره وکړه راشه د جمعې مونځ راشه ته د ما دا یو کار وکړه نو زه به ستا د ټولې هفتې کارونه ټیک کړم. شوق سره سبحان الله. نو زه دغه ګنټه دوه ځان ذلیله کړم خو زما رب وایي ټوله هفته دې بیا ذلیله کوم ټوله هفته دې ذلیله کوم خو زموږ ذهن خو کار نه کوي. وایي یاره جي زما مزدوري برابر شو 2 ګنټې. علي دا خو 2 کیلو دي په دې څه کې. وایي ما ته علي یو جمله وفرمایله ناشنا جمله ویم. ما ته یو جمله ووې دا 1 کیلو کجورې دا د مدینې منورې د یتیمانو کار کوي او دا 1 کیلو زما د بچو په کار را دي. شوق سره لږ سبحان الله. دا 1 کیلو ما 1 ګنټه مزدوري کوله خو دا یو مې اضافي دا د مدینې منورې یتیمانانو له کړې ده. د مدینې یتیمانانو فکر یو صحابي راغی د الله رسول زړه مې سخت دی د الله رسول زړه مې سخت دی څوک هم جړه نه راځي. زما پیغمبر جمله وفرمایله زړه نرمول غواړي ها نرمول غواړم. زما پیغمبر ورته لاس داسې کا وایي زه چېرته یتیم وګوره د یتیم په سر باندې لاس راخ که دا د انسان زړه نرموي. علي وایي ما ورته جمله وویله چې 1 کیلو د مدینې منورې د یتیمانو بچو دپاره دی او 1 کیلو زما د بچو دپاره کار کوي. نو ماته یو جمله وویله چې ما ستاسو د پیغمبر نه اورېدلې دی عیسایو چې په حلال مال کې څه حرج نشته. توجه شته په حلال مال کې څه حرج نشته. ما ته وی ها څه حرج نشته خو یو جمله ویم عجیبه جمله ویم. وی توجه شه که مال حرام نو خو عذاب میلاویږي. که مال حرام نو عذاب میلاویږي او که مال حلال و زیات نو حساب به کېږي. توجه شته که مال حرام نو عذاب به میلاویږي او که مال حلال ډېر نو حساب به کېږي. د دې به حساب کېږي. ته څه وایې چې مال جمع کوم یو بس پسې بل بس اخلم یو بکسې پسې بله بکس اخلم یو دکان پسې بل دکان کولوم یو سټور پسې بل سټور